محترم مسلمانانو خویندرونو یو ختم درته هیمه په 3 ورځو کې به الله پاک ستاسو حاجت پوره کړي. یو ملګري دا وی چې دا وظیفه ما وکړله او په 3 ورځ باندې الله پاک زما حاجت دا پوره کړو. نن محترمو د جمعې ورځ ده، نو دا وظیفه د جمعې په ورځ هم کولی شئ او په نورو ورځو هم کولی شئ. که ستاسو حاجت د پیسو وي، که ستاسو حاجت د رشتې وي، که ستاسو حاجت د کو د رزق وي، که ستاسو حاجت د کاروبار وي، دغه رنګې په دنیا کې انسان اوسېږي او هر قسم حاجت د انسان کېدلی شي. نو که تاسو هم خپل حاجتونه پوره کول غواړئ نو همدا وظیفه تاسو صرف 3 ورځو کوئ. انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو تمام حاجت دا پوره کړي. که څوک په تکلیف کې وي، پریشانۍ کې وي، مشکل کې وي، د هغې لپاره هم دا وظیفه ډېره زیاته پاورفل ده. نو انشاءالله العزیز تاسو 3 ورځې دا وظیفه وکئ. محترم الله پاک به ستاسو تمام حاجات پوره کوي. الله پاک به ستاسو تمام مشکلات ختموي. ډېره زیاته پاورفل، ډېره زیاته طاقتور وظیفه ده. په ژوند کې محترمه دا وظیفه یو ځل لازمي وکئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم او څومره کسان داسې دي بیماران دي، دعا ورته کوي الله پاک تمام بیمارانو له شفا ورکړي. څومره کسان داسې دي چې د هغوی حاجات دي په زړونو باندې ارمانونه دي او د ارمانونه پوره کېږي. نو تاسو امین وایئ یا الله پاک دوی تمام حاجات دا پوره کړي، تمام ارمانونه دا یې پوره کړي. الله پاک څومره امیدونه د چا وي دا ولې پوره کړي. دغه رنګې ډېر وروڼه داسې وي، ډېر خویندې داسې وي چې هغوی کاروبار حاجت لري خو یا چل نه ورځوله یا پیسې اوسه نشته دی. یا الله پاکه د کاروبار بهترین چله مو ته وروهې او یا الله پاکه پیسې مو ورکړي چې خپل کاروبار او خپل روزګار دا شروع کړي. بعضې کسان داسې وي چې دا په مشکل کې وي، په تکلیف کې وي، پریشانۍ کې وي. یا الله پاکه څومره کسان دي، که زموږ خویندې وي، که دغه رنګې وروڼه دي، څومره کسان د اواز اوري، الله پاک د تمامو خلکو مشکلات دا ختم کړي. محترم مسلمانانو نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډېره زیاته عظیم شانه او ډېره زیاته پاورفل وظیفه ده. فرمای محترمو چې یو سړي دا وظیفه 3 ورځې وکړه، الله پاک یې حاجت پوره کړو. نو که تاسو هم دا وظیفه کول غواړئ او صرف 3 ورځې وکړئ، انشاءالله په 3 ورځو کې به دننه الله پاک ستاسو تمام حاجات دا پوره کړي. هغه رنګه څومره مشکلات دي، تکالیف دي، د هغې لپاره ویلی شي الله پاک به ستاسو په 3 ورځو کې محترمو تکالیف مشکلات دا به ختم کړي. دغه رنګې کورسو کې د نوکرۍ لپاره وایي نو الله پاک ول بهترین ځای کې نوکري ورکړي. کورسو کې د کاروبار لپاره وایي الله پاک ول بهترین کاروبار ورکړي. چا سره پیسې ښه ډېرې زیاتې دي خو برکت پکې نشته دی. د برکت دپاره محترمو دا ختم ډېر زیات عظیم شانه بهترین دی. دغه رنګې محترمو د رشتې لپاره یا دغه رنګې د کویدن لپاره که څوک داسې وي هغوی دا وایي چې زما د رشته وشي، په ښځه کې وشي، د هغوی له پکار دی چې هم دا وظیفه هم نن شروع کړي. انشاءالله العزیز د خوښې رشته دا به الله پاک ورکړي. محترمو څومره خبرې دي، انسان د څومره حاجات دي الله پاک ویلې پوره کوي. څومره مشکلات انسان ته راځي، تمام مشکلاتو حل دا په دې وظیفه کې دی. کوشش وکړئ وظیفه په خپله هم وکړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. د وظیفې ترتیب او د وظیفې طریقه کار به داسې شي چې تاسو به چارندام وکئ. چې کله تاسو چارندام وکړو بیا به د هغې نه بعد 2 رکعت نفل صلات حاجت وکړي. 2 رکعت نفل وکړو صلات حاجت او په ذهن کې ولې خپل حاجت دا وي ای پروردګاره دا 2 رکعت نفل دې لپاره کوم چې کوم زما حاجات دی چې دې پوره کړي. نو په دې ترتیب باندې دا وظیفه وکړله. ورپسې به تاسو بیا 11 پېرې درود ابراهیم ووایئ، کوم درود شریف چې زمانځه دی دا مې ویل 11 پېرې. بیا به د هغې نه بعد دا کلمات ووایئ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. دا کلمات به تاسو 100 پېرې ووایئ. کله 100 پېرې دا کلمات ویلي
بیا به د هغې نه بعد 11 پیرې درود ابراهیمي وي او بیا به د هغې نه بعد لاسونه اوچت کړي او کم دی حاجت دی کم دی مشکل دی الله پاک دې پیش کړي. خو د هغې نه مخکې به الله پاک دې تعریف وکړي. ای زمون خالقه تمام دنیا تا پیدا کړې ده، زمون مالکه تمام دنیا ساتونکی ته یې، رازقه رزق ورکوونکی ته یې. دغه رنګې بهترین نومونه راواله چې خوند وکړي. نو څومره ستاسو دوا داسې وه چې هغه کې ډېره زیاته عاجزي وکې وه، ډېره زیاته زاري پکې وه. او دغه رنګې انشاءالله العزیز تمه د الله پاک نه ساتم چې الله پاک به ستاسو هر قسم حاجت دا پوره کړي. محترمو تاسو ګوره خبره ده، زمونږ کار صرف وظایف ښودل دي، صرف دا حلقه راوستل دي الله پاک ته او مسله باندې ودرول دي. باقي کار د الله پاک دی، باقي کار چا دی؟ الله پاک دی. جنید بغدادي رحمت الله علیه د یوې ډمې نمبر واغستو چې بېګاله شپه دا به زمایي، نو خلکو ته پته ولګېده چې لکه جنید بغدادي رحمت الله علیه داسې ناشناونده کار کړی دی. نو چې کوم څوکیدار و هغه ته وي چې د ټولې شپې څونه پیسې کېږي ما ته ووایه. نو هغه ورته ویل ټولې شپې دومره پیسې کېږي، نو چې کله ماسخوتنه راځې که نه نو پیسې به جمع کړي، الله به دننه ورځئ. نو دی چې کله دننه ورغلې نو هغه ډمې ته وایي چې دا خو غاټه شپه ده ګورو به حساب کتاب به کوو. خو داسې کوو راځئ چاردام کوو، چاردام یې په هغې باندې وکړو او په 2 رکعت نبلو باندې ودروله. هغه وروسته ولاړله، د مخکې 2 رکعت نفل وکړل. الله پاک ته به ژړا شي پروردګاره زما خو دغه وسه نو رای مې وستله، د ګډانه مې راوستله، کنجرتوب نه مې راوستله، په حاشیې پیلا وهلو نه مې راوستله. پروردګاره تا ته مه دروله، بس ته له زړه بدل کړې. محترم مسلمانانو زموږ کار همدغه دی، موږ هلکه دنیا د لانجو کنجو نه راوباسو، رای ولو چاردام پې وکړو، په مسلې الله پاک ته ودرو او یو ذکر ورته وښایو، دی دغه ذکر کوي. دا سوچ هم کول شي ربه د ډېرو زیاتو خلکو زندګۍ دې بدل کړي، زما ژوند هم بدل کړي که نه، مال هم داسې راکړي ما ته کمی دی، زما ژوند هم دا بدل کړي. انشاءالله العزیز زمونږ او ستاسو رب د ژوندی دی، زمونږ او ستاسو رب الحی دی، زمونږ او ستاسو رب سمیع دی، اورېدونکی دی، او زمونږ او ستاسو رب بصیر دی، لیدونکی دی، زمونږ او ستاسو رب لطیف دی. واړه واړه څیزونه یې نه نو ما ته به ولې نه کوشش وکړو په ژړا باندې فریاد باندې د زړه نه د وظیفه وکړو. الله پاک به لازمن قبلوي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.